راشد خان واده کومې جنۍ سره دی کومه خوش قسمته جنۍ ده چې د راشد خان واده ورسره کیږي دې حوالې سره د افغانستان نه څه خبرونه راله مخې راغلي دي یو ملګري راله د افغانستان رالیږلي دي چې در سره شریکوم راشد خان د کرکټ نه بهر یو ډېر ښه انسان دی په کرکټ کې هم هغه ډېر زبردست ډېر نایس انسان دی ډېر زبردست پرفارمنسز د افغانستان دپاره په تاریخ کې پراته دي او اپارټ فرام کرکټ راشد خان یو نایس انسان دی جی نو ځکه مې ولوي چې به ډېره بختوره جنۍ وي لکه مال دولت خو لویه خبره خو راشد خان یو ښه انسان هم دی منم چې هغه سره د افغانستان په کرکټرز کې دومره پیسه به یو کرکټر هم نه وي ګټلي د افغانستان په تاریخ کې څومره چې راشد خان وګټله چې مختلف لیګونو نه افغانستان کرکټ بورډ خپله غریب بورډ دی ای به کیلډیانو له دومره سیلریز نه ورکوي څومره چې دا نور کرکټ بورډ ورکوي خو افغانستان د لیګ کرکټ نه ډېره زیاته پیسه وګټله او دا مې هم اورېدلي دي چې افغانستان راشد خان چې کوم دی هغه به لیګ کرکټ نه چې څومره پیسه ګټله نو هغه به د خپل کرکټ دپاره هم انویسټ کوله څه ټایم داسې وکیدی شي افغانستان کرکټ بورډ له د فاینانشلی مطلب د پیسو ضرورت یا د پیسو لحاظ سره هغه دومره سټرانګ نو راشد خان د لیګ کرکټ نه چې کومه پیسه ګټلې هغه په خپل کرکټ کې هم انویسټ کړې ده په خپل کرکټ کې لاډیانو باندې هم پیسه لګولې ده او دې کې زما خیال 100% حقیقت دی خیر دا خو خیر نورې خبرې دي خو د راشد خان واده چا سره کیږي په دې باندې اوس تفصیلا خبره کوو او دا کم ملګري چې کم سټیټمنټ مال را لېږلی نو په دې باندې خبره کوو کیدای شي حقیقت نه وي خو بیا هم تاسو سره شریکوم که حقیقت وي نو تاسو راله په کمنټ کې ووایئ جي یو وخت په راشد خان پسې دا اوازه وه چې د خپلې کاکا لور سره په ماشومتوب کې کوژده کړې ده خو اوس چې کله راشد خان په کرکټ کې مشهور شو او لوی اتل شو نو د خپل کاکا لور پرېښوده جي لکه راشد خان پسې دا خبرې کېدې دلې خپله د کاکا د تره لور کړې وه چې کله دی دومره غټ کیلاډي جوړ شو او یو کرکټ کې یو نوم جوړ کړو نو د خپلې تره لور پرېښه خو بل طرف ته وایي بیا ورپسې خلکو لیکل چې پیسه او شهرت ډېر بد شی دی لکه لا انسان نه انسانیت واخلي جي خو اوس چې اوازه دروغ ثابته شوه او راشد خان د خپلې کاکا لور سره واده کوي نو اوس خلک ورپسې لیکي چې راشد خان د رواجونو ښکار شو او د یوې بې تعلیمې ښځې سره یې واده وکړو نو دې ځای کې خو درله زه یو خبره کلیر کړم پښتانه چې څومره هم دي نو هغه تعلیم یافته جنکۍ نه خوښوي غواړي به ډېر کم پښتانه داسې وي چې به تعلیم یافته جنکۍ خوښوي خو میجارټي داسې ده لکه کم پښتون چې په خپلو خپو ولاړي یا هغه په خپله ښځه باندې ننګ او غیرت کوي که نه نو وایي ماله مطلب تعلیم یافته جنۍ مه کوئ ماله د کور یو جاهله جنۍ کوي چې صرف د کور کارونه کوي لکه مطلب داسې مطلب مایند سیټ چې کوم دی د ډېرو پښتنو دی نو دې ځای کې دا هغه ملګري لیکل رالیږلي خو موږ افغان څومره عجیبه خلک یو په یو حالت کې هم خلک نه پرېږدو او بله دا چې د هر چا په شخصي ژوند کې مداخله کوو دا صرف افغان نه ده هر پښتون کار دا دی وروره چې د بل په شخصي ژوند کې د بل پرسنل لایف کې به مونږ ګوتې وخو د بل پرسنل لایف به مونږ دغه کوو او خپله چې هر څه کوو موږ له نه ښکاري خو بل که لږ کږې امتیازې کوي نو بیا به ورپسې لګیا کېږو بیا به د هغه پرسنل لایف کې مونږ انټرفیرنس هم کوو د هغه پرسنل لایف کې به مونږ مداخلت کوو چونکې دا ښه کار نه دی خو چونکې داسې نه ده د خبرې مقصد دا چې د راشد خان واده کېږي نو خپلې د تره لور سره یې واده دی او الله دې وکړي چې واده نه پس هم د دغه رنګ برایټ او شاین وي واده نه پس هم د دغه کیریر همدغه رنګ روان وي جي یو ښه کیلاډي دی اپارټ فرام کرکټ یو ښه انسان هم دی نو دا اپډیټ شو د راشد خان حوالې سره د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام